کتونکو الف خان شیرپوی مو دغه د آزادۍ شپه ده 14 اګست 400 الحمدلله خو صدریاب ته ځي خو باغیچې ته ځي خو دا کوم ځای ته چې تاسو ما راوستې نو دا کوزینه ده کوزینه چې کوم دی دا د سیند په غاړه یو ډېر زبردست لوک ورکوي خو کوزینې ته نن دا اعزاز حاصل دی چې په ټوله 400 کې نن دلته که مشهوره جوړه شوې ده او هغې کې د 400 فنکاران دي چې هغې کې نعیم مخلص دی هغې کې میر اوس دی او ډېرې ښکلې ښکلې شوګانې کوي نو زه چې رالم یو شو ختمه شوله او دویمې طرف ته چې کوم دی نو دغه روانو نو ما یې راشه چې د خپلو کتونکو سره شریک کړمه چې هغوی چېرته لرې ځي او هغوی چې کوم دی نو دغه پروګرام انجای کول غواړي نو هغوی ته یو ډېره ښکلې د خندا ډکه د سیکورټي ښه پل پروف انتظام دا وګوره ګل مې پاکستان او دغه فنکاران دي پکې ګل مې پاکستان کې باقاعده تاسو ګورئ نو زه ځکه لایو رالمه چې وخت نه راځي ګورئ چې وخت نه راځي ګل مې پاکستان ګل مې پاکستان ها باقاعده ټیکټ دا دلته کې به تاله ټیکټ درکوي اخوا زنانو انتظام دی خو یو سړي ځي هغه اړخ ته په زنانه کېناستې شي موږ به د سړو په دغه باندې لاړ شو په اړخ باندې او تاسو ته به ښایو باقاعده دا تاسو وینئ او دې وخت کې چې کوم دی نو میر اوس لګیا دی خو شو ختمه شوله او بل دا ده چې خلکو ته هغه شانتې لا پته نشته دی که نه نو دا زه تاسو ته ښیم چې دا وګورئ جي اورئ السلام علیکم څنګه السلام علیکم څنګه دا وګورئ جي څنګه وروره خیر دې ستا دې کې څه دغه دی پرفارمنس دې پکې څه دي خاکه کومه به دوه کسان یو خاکه وکړو یو من دایم وګوره میر اوس نظر هم دغه شوی دی خراب شوی میر اوس راسي یو دغه ځان صدر مادر تو کوم تاج بګي ګلپاڼه وي برخل میر اوس لږ ورځم او دا میر اوس ته د اعزاز اصل زمونږ 400 نه بلکې زمونږ 400 په ټوله پښتونخوا کې کله کله عمران خان صاحب سکارو کې نو امزان میر اوس جوړ کړی دی نو د میر اوس نوم چې کوم دی ګوره عمران خان سره تړلی کېږي دا ډېره غټه خبره ده نو میر اوس هرکلی درته وایم ډېره مننه چې تاسو زمونږ د شو ته رادننه شوې دا زمونږ دپاره ډېره د فخر خبره ده چې الف خان شیرپو هغه دلته کې تشریف راوړو او تاسو سره خو زما خبرې ترې شوي دي ډېرې په بټیا کې مو په مومندو کې مو او په تنګي کې مو خو دا کم کسان دي سر میر اوس یاره خو اوس موجوده خو زم دا یو یم نور صحیح ده بس میر اوس لکه دا خبره کوم که نه چې د ستا پکې خو یو ګانه د نور پکې څه کار دی نور هم پکې دا لطیفې هم تی ډایرکټر هم تی هر څه چې څوک راته سو یا قصیز ورته مخې ته کوم خو انشاءالله چې زه به تاسو ته اوس یو شعر درته وایم امید دی ستا به خوښ شي وایي چې نر سړی هغه دی چې دولت وخي په بډه قصه د ګډه وډه نر سړی هغه دی چې دولت وخي په بډه قصه د ګډه وډه او زمونږ په وطن کې زمونږ دا خراب نصیب دی مالدار دی که غریب دی مزګر دی په پیسو پسې ډاکټر دی که طبیب دی شاعر دی که ادیب دی نو خر پکې چاڼه خوري استه کوي د بوسو ګډه قصه د ګډه وډه او زمونږ په وطن کې صرف سټیج باندې تقریر وي زمونږ په وطن کې صرف سټیج باندې تقریر وي غریب وي که امیر وي دردي غاړه غاړی به چې ممبر او نه وزیر وي ستا غم کې بدلګیر وي نو کله چې کامیاب شي بیا به ځي درنه په ډډه قصه د ګډه وډه نو هر ځای کې مسلمان د مسلمان په مرګ پسې دی بس دقه ګونګوسې دی د چا لاس کې ټوپک امریکانې د چا روسې دی هر یو ډک د غوسې دی نو څوک ښکته ځي څوک بره دار چا په سر د کډه قصه د ګډه وډه دا د خپلو نو دا د ډېر زمانې شاعر دی تا غوړ لکه ډېر شاعران ګډوډ کړي دي که نه پکې پولیس هم بوتلي ارې سرداري ټکر ده نه ډېر زیات تنګ و یاره د ټکر صاحب خبره دې وکړه هغه یو داسې نامي ګرامي شخصیت دی چې د کورنۍ نه یو غټ خاندان دی خو شوق یو داسې خبره ده چې بس راشي انسان پکې خو پخوا که دې اورېدلي زاړه ټیپونه او زاړه کیسټې به وي نو چې زوړ کیسټ په دې لاس باندې دا کېږي لږ شانتې وروسته شه خیر دی زوړ کیسټ په دې چې دې ټیپ ته ور واچو
او هغه ټیپ ته وې داسې ډب ورکړو نو هغه به روان شو هغه لږ ولته وکړه د ټکر صاحب اواز به ور واچو نو هغې به څه وې وای جنازه چې مې د کور نه باخلي او چې شیرین چې الله خبرېږي زه به مړ یم دا چې خو ما دا ډېرو مختلفو سنګرانو دغه کړي اوازونه ما کړي دي او دا زه په فخر سره وایم د مشرانو موږ ته نظر نه دی نو بس در په در پکې ګرځو بالکل کتونکو لکه نن چې د فنکارانو په دې صدریاب کې په کوزینه هوټل کې دا کومه دستوره را جوړه کړې ده دا زموږ د 400 والو د مخ باندې د خوشحالو راوستو لپاره په دې ګرانه کې ګینې زه وینم دلته کې چې دا کوم اخراجات دوی کړي دي او دا کوم سکیورټي دې ته ورکړی شوې ده بیا د کوزینې هوټل والا چې کم دی دوی ته کوم تحفظ ورکړی دی نو ډېر یو پرم نه ځای یې خوښ کړی دی او ډېر ښکلي ګلوکار چې کوم دي ډېر ښکلي فنکاران چې کوم دي هغه فنکاران چې په پی ټي وي باندې هغه ټیم کې کار کړو چې د پی ټي وي خلکو ته یو سبق اندوز چې کوم دی نو خاکې به پیش کولی او میراوس نن زه تا ته په یو شډل بډل سټیج باندې ښیم خو میراوس چې کوم دی د پاکستان په هر د دنیا دوبۍ سعودي هر ځای ته چې کوم دی خلکو بللي ملیشیا بحرین سعودي عرب یو را باندې خدای حج کړی دی د عمرو خو راته پته نه لګي چې څومره عمرې بلې کړي دي دا الله پاک مهرباني ده دا حکومت خو څه نه دي کړی ښه د حکومت نه ګیله کوو حکومت نه زه دا ګیله کوم چې الف خان صاحب زما بچو شپاړس ډبل ایم ای کړي دي تعلیمونه ډبل شپاړس ډبل او هغه ورشه په تنګي کې نن هم ورشه وګوره نو ټاټکې چلی دا زمونږ حال دی دا زمونږ ملک ته ما په دې بچو دا خرچه ولې دومره کوله نو زه په خپل هم د حکومت نه دا ګیله کوم ښه دا دی دا څومره فنکاران وروڼه چې دي اسماعیل شاهد را راغلو چې شرپو ته اسماعیل شاهد د بچي یې نه دغه کړو چې داسې انټرویو مې ول وکړل نو غیرت پکې راغی ناغلی خو نوکري ورکړه خو تور به څه ویم نه که نه نو زه ځکه څه نه ویم یو وارننګ به ورکړو خیر دی نوکري دی بچي له ورکړي خو ویې نه ورې نه کړه نو بس زما یو زوی دی هغه اته پیرې چې دی لکه پټس کې پاس شوی دی په دې مردان کې ته نه انټرویو اخیسته نو چاته چې په انګلیش کې انټرویو اخیسته چې دا زوی مې ورسره شروع شو بیا هغه انټرویو والا له انګلیش نه ورته نو ورته یې دا چا زوی وي د میراوس وي مړه ته پاسې خو په دې سیټ 9 لکه روپۍ دي نو هغه ارسي وغورځو اوس په ترکي کې دی تښتېدلی دی پته نه لګي چې نه ټیلیفون کوي نه دا زمونږ د سوپر سټار خال لخوا میراوس شانتی مزاحیه چې خلکو ته یو سبق اندوز شاعري ورکړې ده او بل دا ده چې اخوا دی خو شاعري کړم نه ده خو خلک چې کوم دي خاندولینن پکې داغه دال بیا تاسو ما ته وای حکومت پس خبره کوي نو سو کوم یاره جی زما مخکې چې منسټر چې کوم دي ته درخواست ورکړو چې زما دا شوګر دی زما نه دا خپې پرې کولی نو ما درخواست ورکړه هغې راله پیسې منظورې کړې نو چې ما یوړلې دلته اداره ده که نه نشترحال نو هغه چیټې په منځ باندې 4 ټوټې که او ټوکری کې ور واچو نو بیا د ما د خپو د علاج چې کوم دی دا جاوید افریدي کړی دی هغه پېښور زلمي کرکټ ټیم هغې زما علاج وکړو خو اوس بیا هم دومره ګډوډ یم ته یې نه ولیدم چې سټیج ته راخېږم نو راختې هم نه شم او دې وخت کې زما 2 کم یا 3 کم او یا کاله عمر دی دغه ته عمر تقاضا م راغلی ده الله دې راته ژوندي لره ګرانو کتونکو ګل مې پاکستان یو ډېره زبردسته شو لګېدلې ده د میراوس پرفارمنس پکې کتې شي نعیم مخلص دی پکې او نور پکې ډېر تکړه ملګري دي دا څوک دي سره نومونه راته لږ ولکه یاره زه خو نعیم مخلص پیژنم سراج اکبر پیژنم او چې دی دغه دا مردانې پیژنم د نور مرګري چې دی پکې شته دی راغلی دي او شو انجوی کوي ډېره مزېداره طریقې سره م روانه کړې ده خو انشاءالله دا کوزینا پارک چې دی یو خو د دې د سړک نه سیټ ته دی زه به خان سره دې باندې صلاح کوم مشوره به کوم دا هلکه ټنټګي له زور ورکه دا پارک ما په پردو ملکونو کې چې دی شړې آبادي کړې دي
نو دا خو زموږ خپل وطن دی دا زموږ خپل وطن. ګنې دا ګز او دا میدان لاړ چې غازي بیک ورته وایي چې څومره بازار دی نو په هغې به یې میراوس بازار لیکلي بالکل یې لیکلي. لاړ شي په چکدره ستا د وجې موټروی جوړه شوه. هلته زموږ بدقسمتي دا وه چې زموږ هوټل پکې روان شو. موټروی کې ستا هوټل راغی په دوبۍ کې ادن ورته وایي هلته زما په نوم باندې یو بازار جوړ شوی دی، که څوک ملګري درته بالکل را پارسل کولی شي. جومات ته هم پکې ښه ښایسته جوړ کړی دی او اولنی اذان هم پکې ما کړی دی. زبردست. او بیا زما عمر 60 سالو کې راغی نو هغوی 60 سالو والا نه پرېږدي. او چې د ویشتو شي ستا هغه یو چې وایي د شپېتو شي نو د ویشتو شي. خو زه خدای پاکې د ویشتو نه بچ کړو او الله دې وکړي چې د حکومت زموږ په دې غریبۍ باندې زه خو لا پرېږده قسم په خدای زموږ دا نور دا فنکاران وروڼه دا هغوی چې دی واړه ځاګه ګرځي په بازار کې خیرونه راټولوي. دا خو هم د ملک یو سرمایه خو ده که نه. کتونکو دې وخت چې امیر اوس کومې خبرې وکړې که نه ما خو د ده بچي به نوکراني ځکه چې ډېر غټ افسران چې کور کې جګړه کړې وي نو امیر اوس راوله نو هغه د دوی هغه جګړه په خندا کې ولا بدله کړي. هغه افسران چې کوم دی هغوی په لاسو کې غو نښه لګې هلته واغستې دا څوک اخلي غونده افسران ایلي هلته کې وزیر اعلی صاحب له ورسي. دلته کې زموږ په دې دغه کې یو وزیر صحت راغلی دی په دې پښتونخوا کې یو وزیر صحت راغلی د 400 هسپتالونه پرایویټ کړل اوس په ټیکهداري سیستم وي که نه نو هغه چې کوم دی هغه یو بیل شرمول شروع کړي خو هغې کې ډېرې زیاتې نوکرۍ د امپیګانو ته یې پکې دغه ورکړي چې ډېرې زیاتې نوکرۍ پکې را روانې دي. نو خو چېرته دغه کې که نصیبې شوي خو وبه شي او که نه شوي نو بس خپل روزګار دی. زه خو ولا نور منډې نشم والی نشي والی. او یا دریو یا کاله کتونکو خو د ستاسو په راتګ سره میر اوس له درناوي ورکوي نو راشئ کوزینا پارک ته او کوزینا پارک کې د میر اوس چې کوم دی ګل مې پاکستان دی او صدریاب سره بالکل چې راشي د صدریاب پول نه چې راوړی که نه څوک د پېښور نه راځي او څوک د صدریاب نه راځي دا ګوټ پیر چې دی دا کوم ځای کې د کاڼو دغه ځای کې یو پواره شانتې را تسبیح الله ځای دی بس په دغه چې سیده راشي په کوزینا پارک باندې دغه لار ختمه شوې ده. راشئ ښکلې سیند غاړه ښکلې خوراک تاسو خو خوراک مراک ده کړی مړه په مې بلو د لوګان خوړلی وو ټول ورځ مې بیا لا خېټه ګرول او په دغه سړک ولاړ وم. په دې کلي کې زما یو ملګری چې ما سره بیا کیسټې ډکولې هغه د زنانو هغه پېښې وایي په سر زماوې خون به تاله درکوینه ماله توره د جالۍ لوپټه د خارت راوله جانانه د هغې نوم فقیرې و. هغه ما سره واته کیسټه ډک کړي او دې کلي کې اوسېده. اوس مخامخ راته نن ترې نه خبر شم چې خو وفات شوی دی. نو والله دا ځمکه مې د خپو نه وتښتېده. ډېر ښه ملګری مې و ډېر ښه خوشاوازه مو او زامن یې دا دی شکر دی چې دې ښه دی ملي زمینداري کوي او خپل روزګار مزګار یې روان دی خو هغه د دنیا نه لاړه. ښه کتونکو ګل مې پاکستان دی ما ځان سره خپل واړه م راغوستي دي یو ښه انجوایمنټ مو کو دې وخت کې دویمه شوبه شروع کېږي موږ به ځو خو ما چې تاسو سره هم شریک کړم ډېرو خلکو ته پته نه وي. راشئ سکیورټي ښه پول پروف سکیورټي ورکړی شوې ده او د ستاسو د راتګ سره میر اوس ته د هغه ملګرو ته حوصله افزایي میلاویږي. او یا درې څو کاله دی یاد کړه درې کم او یا کاله خو بیا هم په سټیج باندې چې کوم دی نو هغه دغه دی. خو زه څه خو راته ووایه که نه زه بس شریک نو بس زه به تاسو ته نور څه ووایم. وایي که مالدار کوي تعلیمونه په بچو چې مالدار کوي تعلیمونه په بچو خو د مخې سره لګي سیچو او که غریب پاړسم پاس کی نو پیسو اکثرو لګي منشي پالوچو او دولتمن په ډبل بیټ کټ کې سومبري د غریب کټي خالص کټ کې شو. نو میر اوس ته که داسې رښتیا وایې یو ورځ به د څوکو خوري په مچو او بل یو وړوکی غوندې شعر په سیاست باندې ویم چې ملک میکپونه او لوپټو خوړو ملک میکپونه او لوپټو خوړو چا په ټوډي چا په الټو خوړو او څوک چې پارټي بدلی مالدار سړی وي وطن هم دقسې لوټو خوړو. پاکستان سمه د مستو کټوی ده پیروي ټول ترې نه پاټو خوړو. نو څوک پولاونه څوک چرګان خوري پکې میر اوس تل سړو روټو خوړو. ډېره مننه. میر اوس دا ګل مې پاکستان دا نوم دی ولې ښودلی دی نن د 16 اګست شپه ده او تا خو ډېر ملکونه کتلي دي خلک د ازادي پیژني نه په دې باندې ورڅو نو د دې غټه وجه دا ده که نه چې دا لږ د دغه نه پناه دی
ګینې داسې پارک زه څونه ملکونو ته تلم داسې پارک والله که ما په امریکا کې هم لیدلي داسې نه په دوبۍ کې شته نه چې دی په تایلینډ کې په ملیشیا کې په برونای کې په قطر کې په بحرین کې ډېر ملکونو پورې تلم تر کابله پورې زه تلم څو ځله خو لکه دا دوی چې کومه خواري دی پارک سره کړی نو زه یم چې دا کم خلک راځي دا ډېر کم دي زه یم چې انشاءالله د دې نه بعد به دغه ځای کې زما یو تصویر لګېدلی او چرګ به مې ترخ کې او دې پارک ته به مې لاس اشاره ورکړي ته ګوره چې دا د نظر داسې ونه ځلم لکه اسمان کې چې ستورو سپومۍ ځلېږي نه دا خو د کوزینه مالک ته زه وایم زما د اواز به اوري چې د میراوس دپاره به کې د نن نه پس چې کوم دی باقاعده به اعلان وکړي دا ما سره واده کې خو د پاکستان باره کې وایي ته خو د پاک باره کې رالیږه نو پاکستان خو زموږ داسې وطن دی علب خان شیرپو صاحب زه ډېرو ملکونو ته تلم خو زما د په خدای قسم که داسې ملک په یو دنیا کې شته لکه زموږ پاکستان او بیا په پاکستان کې بیا زموږ صوبه خیبر پښتونخوا بلکې زه به راته یو بل دا وکړم الله که دې تا ته هم پته وي دا لسکونه اوبه نه دي دا په غونډه دنیا کې صرف په دوو ملکونو کې دي لکه کویان نیرونه سیندونه چینې دا یو پاکستان کې دي یو په فرانس کې دي نور د ټولې دنیا ته اوبه فلټر کېږي د سمندر نه هغه خلک څکي بلکې زموږ په پاکستان کې په کراچۍ کې تاسو تنیر لیدلی دی یا لښتې دی لیدلی دی نه هلته هم اوبه فلټر کېږي هغه څکلی کېږي نو پاکستان یو داسې وطن دی چې دا زرهیزه لکه سونې کې چوریا داسې ملک دی خو موږ سره قدر نشته ما خپل ملک ورانو او پردي آبادو په بار ملکونو ته چې لاړ شي عام خلک به درنه تپوس کوي ته څوک یې چا سره راغلی دلته چا سره د چا پترو راغلی دلته موږ چاته ووایو چې ته څوک یې د چا نه هم تپوس نه کوو خو چې چا پکې څه وکړه بس هغه د هغه خپله خوښه ده ناپرسان دی هغه ښار ناپرسان یې ترېنه جوړ کړی دی ناپرسان پسې خو هم تاسې لیکلي او نو هغه په دنیا کې ځانځاني د تپوس نشته د هر چا ځان لخاني د تپوس نشته کاش چې دلته د غریب وینې خرڅېږي عجیبه مسلماني د تپوس نشته او هر سړی په عقل سر په عمل پو دی ارزاني ده که ګراني د تپوس نشته نو ګزاره کې پکار د علب خانه ښاریه ناپرساني د تپوس نشته کتونکو منګه پن خوښو خو پنکار نه خوښو دا دلته کې چې کوم پنکاران راغلي دي ما ته پته لګي چې انتخایي غریبانان انتخایي خو خوشحالي مو تعالی راکوي زه به ملګري ته چې کوم دی نو اواز کوم هغې نه به لږ شانتې تپوس کوم دا تاسو وینئ ګل مې پاکستان د پښتو کامیډي سټیج شو دا سټیج شو ده او تاسو په څه چل چې کوم دی خاندئ دا به نن به د شپې به څه وي سبا به دا سیسټم وي خلکو ته ټیمونه یاد کړه خلک به تپوس کوي او بالکل جی دا د پرون شروع دا نن هم سبا 14 اگست سبا هم ټول ورځ ستړي کېږي ونه نور نو بس هغوی خو به نوي نوي راځي او موږ به ورته هغه زاړه کسان او سبا شپې له وي سبا شپې له وي او خو خوند دی وکړو بلې شپې له نو کېدای شي چې بلې ته هم واړو که مزه یې کوله او خلک داسې راتلو او چې میراوس د ټیم درکړي چې دی پکې د ټولو مشر دی که نه چې دی را سره ناست وي نو خو به خامخا ناست وي څنګه ګډ شو لکه سوچ وکړه که نه لکه ډېر زبردست بالکل دا خو لا مایک ولې نه مایک ورته لږ وورکړه که نه یاره علب خان صاحب زما پیروډي دا ډېره زیاته مشهوره ده چې د کومې ګانې لکه دغه ویلي دي د زرسانګې په غونډه دنیا کې ورې د زرسانګې اواز به منې بالکل او نن په تمبو کې په تمبو کې ژوند دی زمونږ کلي ته یې کډه راوړې وه زه وله ورلم چې راته وي زرسانګې دي نو یاره په پتری کې پراتو نو مې زه د لکاټونه راوړم وایي نه موږ ترې راپروزو نو د هغې یو ګانه ده خلک په تیږو باندې ولي سارانه دی که نه راشمه مازوې د لیونې دا په دې تېر اختر کې دا قربانۍ چې وي یو خو مې دا مو پسې جوړه کړې وه د قربانۍ غوښې سنبالې شوي په پرچ کې ښکارونه او درول برچ کې د لرې نه ښکارېږي نو دا د هغې یو ګانه ما پیروډي کړې ده زه امید لرم دا به ستا ډېره زیاته خوښه شي
صحیح نو مونږ به ورته بار لاندې شو ها ها صحیح ځه مونږ به درته داسې دغه کړو یو خواته ګران بل خواته زوړ ته زمانې دی که نه راشه ماما پیل لیونی دی یو خواته ګران بل خواته زوړ ته زمانې دی که نه راشه ماما پیل لیونی دی یو کلي ساته ګان منډی کې دوشي ډګان یو کلی سادگان مانے کی دوشی کی لگان وی زبردستم دگنان پخوانے بکنا رشم ما پیدے دیونے دے یو فالتان دو فالت خود دمانے بکنا رشم ما پیدے دیونے دے गंग बांधू दी पमंडे की आगे लो सस्ती के पेंडे की गंग बांधू दी पमंडे की आगे लो सस्ती के पेंडे की ये जाता कल कश्ती वाने दे कना राशमा मा पैदे देवने दे यो फाता ग्रांड फाता सूर का जमाने दे कना राशमा मा पैदे देवने दे चलारी करी थी गड़ान चाकटी में संडागान चलारी करी थी गड़ान चाकटी में संडागान चासे रवस्ती का बख्शो खजानी बिकना रशमा मा पैदे देवने दे यो फाला ग्रांड फाता सूट जमाने बिकना रशमा मा पैदे देवने दे वस्ती पतेखा चादर वाचा जलमेखा मंडे तरा वस्ती पतेखा रट करुणा सजे कुंडली तानी दिकना रशमा मा पैदे देवने दे यो फाता ग्रांड फाता सूट तमाने दिकना रशमा मा पैदे देवने दे सारे मंडे तरसई कौन बाबे तरसवी सारे मंडे तरसवी नगट पते तू कपड़े डसनाने दे कना रशमा मा पैदे देवने दे यो फारा ग्रांड फारा दूध जमाने दे कना रशमा मा पैदे देवने दे यो फारा ग्रांड फारा दूध जमाने दे कना रशमा मा पैदे देवने दे रशमा मा पैदे देवने दे रशमा मा पैदे देवने ډیر زبردست کتونکو ټوله شپه سبا ورځ بله ورځ په کوزینا پارک کوم صدریاب چې دی یو ډېره ښکلې موقع درکړې ده هغه فنکاران کوزینا والا راټول کړي دي چې هغه په پی ټي وي باندې د نن نه 30 کاله 40 کاله زموږ د پیدایش نه مخکې هغوی خپل فن ښودلی دی نن په هغه دلته کې دي د ستاسو راتګ سره هغوی ته عزت میلاویږي د ستاسو د راتګ سره چې کوم دی هغوی ته حوصله میلاویږي او دلته کې د سکیورټي پل پروپ تنظیم شوی دی زه چې راغلم خپله مې انجوای کړه او د هغې د برکته مې تاسو سره دا پروګرام شریک کړ نه راته چا ویلي دي خو خلکه تږي دي وږي دي خوشحالو ته او هغه د خوشحالو موقع چې کومه ده تاسو د کوزینا پارک والا درکړې ده دغه فنکارانو درکړې ده نو بالکل راشئ د زنانو دپاره بیل بندوبست د سړو دپاره بیل بندوبست ښه د سکیورټي پل پروپ تنظیم امید ساتم چې سبا به راځئ انجوای کوئ به سبا شپه به خو مې موږ خپل ځاني ښه انجوای کړه ډېره مننه خوشحاله اوسئ